په 12 ربیع الاول کې ډیر داسې خرافات دي او ډیر داسې فاسد شیزونه دي چې د هغې نه بچ کول ضروری دي. یو شیز دا دی چې انسان د خپل نیت صفا ساتي، خپل نیت کې د اخلاص راولي. کوم کسان چې په 12 ربیع الاول باندې جشن مناوي او محفلونه سجاوي د هغو نیت فاسد دی او د هغو په نیت کې اخلاص نشته. کوم کسان چې په دې ورځ باندې عید میلاد النبی مناوي هغه د خپل شهرت لپاره، د خپل نوم اوچتولو لپاره او د بل کس د حقارت او کمتر ګڼلو لپاره دغه عید میلاد النبی مناوي، بلکې د ډېر انعاماتو حاصلولو او د ایوارډ حاصلولو لپاره دی هم دغه چې کوم دی جشن عید میلاد النبی مناوي. داسې چې ځینې کسان د خپل کور مخ ته یوه ګلۍ یا د بازار یوه حصه چې کومه ده هغه کې دی جنډې ولګوي او اشارې ولګوي او په غلا سره د یوه لاین نه هغه ته بجلی راولي. نو دا چې کله په یوه ضلع یا په د تحصیل په سطح سره یو افسر راشي هغه د ټول بازارونه چې کوي او ټول غلۍ چې کوي، د کوم کس چې بازار ښکلی جوړ کړی وو یا غلۍ ښکلی جوړه کړې وه هغه ته په انعام کې تحفې ورکوي او دغسې چې کوم نور زیات انعامونه دي هغه ورکوي. نو دا کسان چې کوم میلاد مناوي د خپل شهرت لپاره او د نام اوچتولو لپاره دا مناوي، ځکه چې دی په زندگی کې څونه هم دا میلادونه مناو کړي دي خو دی په عملی زندگی کې هیڅ تبدیلی او ترقی نه محسوسه، بلکې د دې چې کوم لباس دی هغه د سنت مطابق نه دی. هغه پین شرټ اغوندي او ټای لګوي، دغسې چې کوم د دې ازار دی هغه ځمکې ته رسیږي او دی چې کوم دغسې ګیره ده هغه د سنت مطابق نه وي، د ګیرې مذاق اړوي. بلکې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وایي کوم یو کس چې ګیره خرېوي د دې دومره سخته ګناه ده چې دغه انسان 24 غنټې هر وخت دا په ګناه کبیره کې ده. که یو انسان منځ کوي په مازه کې هم دا په ګناه کبیره کې ده، او که یو انسان سجدې ته ځي د سجدې په وخت کې هم چې هغه مقرب وخت دی بیا هم د انسان په ګناه کبیره کې ده. او ګیرخینه چې کومه ده دا ګیرې کټ کول ول چې کومه ده دا که چېرته حج ته لاړ شي او د حج په وخت کې د بیت الله مخ ته او د روضې مخې ته ولاړ وي بیا هم دغه انسان په ګناه کبیره کې ده. دا دومره غوټه ګناه ده چې دې ته ګناه کبیره ویل کېدی ده او دی بیا هم ځان ته په مفته باندې عاشقان رسول او غلامان رسول او محبین رسول وایي. ټول ورځ دی په ګناهونو کې تیره کوي، صغیره کبیره ټول ګناهونه کوي او دی په مفته باندې ځان ته وایي چې یاره مونږ د الله تعالی او د دې رسول عاشقان یو، مونږ د میلاد ځکه مناوو چې نبی علیه الصلاة والسلام په راتلک باندې مونږ خوښۍ اظهار کوو، د خوښۍ نه مونږ نه منې کوو. متکلم اسلام مولانا محمد الیاس ګومن حفظه الله هغه یو بیان دی وایي کوم یو کس چې د نبی علیه الصلاة والسلام په راتلک باندې خوښي نه مناوي هغه د خپل ایمان فکر وکړي، هغه بلکې ظالم دی او ډیر غلط حرکت کوي چې کوم خوښي نه مناوي. خو د خوښۍ او د میلاد خپل منځ کې ډیر زیات فرق دی. اول زمانه کې به خلکو چې کوم میلاد مناوو هغه به دا و چې په یو محفل کې به خلکو نعتونه ویل او تقریرونه به کېدل او د نبی علیه الصلاة والسلام اوصاف به بیانېدل. او نن سبا چې کوم میلاد مناو کېږي په دې کې یو نیم بیان وي خو نور ټول خرافات هغه د نظم سره او د ناز سره چې کومه دی غانې او د ساز او د دې چې کوم آلات دي دا ټول استعمالوي. بلکې نن سبا خو دومره فحاشي راوتلې ده چې په هغه کې غانې بجانې او موسیقي چې کوم آلات دي دا ټول استعمالیږي او ناچ دا خو بالکل سره عام شوی دی. لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله إلا الله ما لنا رب سواه.